نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو، یو مختصر شانی کلیپ کومه د خپل ټولو ورونو مرګرو د اصلاح د پاره. کوم مرګرو باندې زما د خبرې ترخی لګي دا غینه معذرت خواهمه. امید ساتم د خپل ربنا چې په ټولو مرګرو باندې با زما د کلیپ خلګي او د نورو مرګرو سره به دوستانو سره به مخکې شیروم کی. محترمو، زمونږ په دې ملک کې خپل د ملک خبره کوو. زمونږ په دې ملک کې پاکستان کې د کرکټ یو لوی چرچا مهم شروع دی. محترمو، زه کرکټ ته ناجایز نه ویم، زه کرکټ کولو ته حرام نه ویم، ځکه د کرکټ دا یو صحت د پاره یو ورزش دی. نو هر هغه لوبه چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې وي نو هغې کې څه حرج نشته، هغه جایز ده. خو یاد ساتئ، هر هغه لوبه چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې وي خو د دغه لوبې په کتلو سره، د دغه لوبې په کولو سره د الله په حکم کې رکاوټ راځي، د الله حکم ماتیږي، د الله حکم کې رکاوټ راځي، نو بیا دغه لوبه په تا باندې حرامیږي، بیا ناجایز ده. لکه نن سبا که موږ او تاسو سوچ وکړو، یو طرف ته زمونږ نوجوانان ناسي کرکټ ته ناسي، میچ ګوري، سکرین لګېدلی ورته، بل طرف ته اذان کیږي او د مانځه اهتمام پکې نشته، مانځه له نه راځي جومات ته، دغه خپل کرکټ وګوري. که اذان شروع وي اذان ته هغه کرکټ نه بندوي، که چېرته کې بعضې یو نیم کس پکې بند کي کرکټ اذان د پاره چې یاره د الله نوم شروع دی، د الله بړایي کیږي، نو هغه یو نیم کس پکې بند کی. خو چې بیا کله اذان ختم شي بیا کرکټ چالو کی، دا سوچ نشته ورته چې ما ته خو اذان وشو، خو اوس اذان پسې د الله یو حکم دی، د الله د طرف نه ما ته اعلان وشو د مانځه د پاره، خو اوس د الله رب العزت یو حکم را روان دی چې هغې ته مونځ وی، نو اوس دا مونځ ادا کومه، مونځ کول غواړي. نو په دغه ټایم کې د انسان کرکټ ګوري، مونږ نه کوي، نو په دې ټایم کې دا لوبه د باندې حرامېږي، د ناجایز ده د لپاره کتل، ځکه چې د پکې د الله حکم پرېښودو، د الله حکم کې رکاوټ راغی. او محترمو، مانځه دومره اهتمام پکار دی، دومره اهتمام چې ګورئ صحابه کرام او نبی علیه الصلاة والسلام جهاد کوي کافرو سره، خو الله رب العزت ورته وی مونږ به نه پرېږدئ، مونځ به نه قضا کوئ، یوه ډله کافرو ته ودرېږئ او یوه ډله چې کوم دی هغه مونځ وکئ ځان له، بیا به دا بله ډله کافرو ته ودرېږئ، یو رکعت وکئ او دا بله ډله به راشي امام سره به بل رکعت وکړي، په دې ترتیب سره به مونځ خپل پوره کوي. نو مطلب مې دا دی چې مونځ دپاره چې کوم دی هغه قضا نشته، مونځ پرېښودل نشته. بعضې ملګري وایي یاره کرکټ به وګورو، کرکټ ختم شي بس یو دوه درې اورونه دی بیا وقفه کېږي، بیا به چې کوم دی بل میچ شروع کېږي او بیا به چې کوم دی نو وروستو به قلاره چې کوم دی نو مونځ وکړو، ځه قضا به وکړو. نو یاد ساته، ته چې مونځ قضا کې ستا په دې قضا مونځ کولو سره الله رب العزت به تا نه تپوس کوي، تا ته به د دې قضا د مانځه ثواب درکوي. اگر چې ته مونځ یې وکړو وروستو، ته خو دغه مونځ وکړې خو تا مونځ قضا کړی دی په وخت باندې نه دی کړی، نو الله رب العزت به د دغې د نه تپوس کوي. نو زما نوجوانانو ته دا عجزانه درخواست دی چې نوجوانانو تاسو کرکټ ګورئ، بل طرف ته د الله رب العزت د طرفه اعلان کیږي، د الله بړایي بیانېږي او د الله رب العزت حکم طرف ته رابلل کیږي، لیکن تاسو په خپل الله لعب کرکټو کې اخته، د الله حکم تاسو نه ایر دی. نو د دې وجې نه زه خپل نوجوانانو ته دا عجزانه درخواست کومه چې مرګرو په کرکټ کتلو کې هیڅ فایده نشته. سکرین ته ګورې نو ګوره سکرین کې وقفه کې چې کوم دی نو څه راځي هغې ته ګورې، نو ګناه انسان ته میلاویږي او بیا چې اوس ته خامخا نه قلاریږي، نو کرکټ کتلو کې خو څه فایده نشته، نه دنیایي فایده ده نه اخروي فایده ده. اخروي پکې نقصان دی، غټ نقصان دی، تا نه پکې عبادت لاړ شي، سکرین ته کته راشي، په هغې کې چې کوم دی هغه تصویران مصیران راشي، انسان هغې ته ګوري، نو په دې سره انسان چې کوم دی نو ګناهګاریږي. ناول خو زه وایم چې کرکټ اړو ګورئ نوجوانانو، بالکل یې مه ګورئ،
او چې اوس خامخا یو نوجوان وي زه نه صبرېږم زه به کرکټ ګورم ځان مړ کوم خو کرکټ به ګورم. نوجوانه کله چې د اذان ټیم شي کرکټ بند کا ختم کا منځ وکړه ته پوه شولې د الله حکم ادا کا. نو د دې وجې نه او کم ملګري یعنی کم چې زمونږه کلاړیان دي د پاکستان اسلامي ملک دی د دې شو یا داسې د نورو ملکونو شو د افغانستان شو د نورو ملکونو شو نو هغې ته هم دا درخواست دی چې کله میچ یو مقابل یو کفري ملک سره میچ کوي هغې ته وایي چې ګوره کله اذان وشي د اذان ټیم شي نو موږ ته به دغه 15 منټه به دا وقفه د مانځه دپاره چې موږ خپل لمونځ وکړو او بیا به هله چې کوم د خپله لوبه سټارټو. نو هغې له هم دا پکاري زموږ دغه کلاړیانو ملګرو له چې هغې هم ځکه نیک ملګري په دې کې شته دی چې هغې هم دا ووایي چې یاره موږ به په دې ټایم کې چې ګورې خپل لمونځ کوو د مانځه ټایم کې به موږ لمونځ کوو بیا به لوبه کوو. نو د دې وجې نه دغه نوجوانانو ته زما د عاجزانه درخواست دی چې د الله رب العزت حکم کې رکاوټ رانشي او د مانځه اهتمام کوئ. ګورې